راغلی دی چې الا رجال النوحي رجال النوحي نه دا معلومیږي چې په خزو کې پیغمبر راغلی نو البته مقام ډیر اوچت دی. وإذ قالت الملائکه کله چې فرشتي ویل یا مریم او اے مریم ان الله یقینا الله تعالی استفاکی ته پاک کړی د ګناهونو نه د غلط اخلاقونه او طهر کې الله پاک کړی د ظاهری ګندګونه واستفاک الله ورکړی اعلی نساء العالمین په خزو د ټولو مخلوقات باندې. قران کریم نه دا معلومیږي په ټولو خزو کې غوره خزه مریم ده. مریم فضیلت په ټولو خزو باندې ده. پیغمبر په انسانانو کې محمد رسول الله غوره ده او زنانو کې مریم غوره ده. بعض علماء لیکلي دي چې د قران د نص نه معلومیږي غوره مریم ده او دا راجح ښکاری. او دویمه دا ده چې دا مریم غوره وا نو په خپل زمانہ کې د مریم پورې چې څومره عالمونه نو په هغې کې غوره وا. ځکه چې حدیث کې راځي چې ښځو کې غوره پنځه دي. مریم ده، آسیه ده زوج فرعون، عائشه ده، خدیجه ده، فاطمه رضی الله تعالی عنهن. دا پنځه واړه ښځې چې دي دا غوره دي. کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا خمسه مریم و آسیا و عائشه و خدیجه و فاطمه دا غوره دي. او د نس د قران نم دا معلومیږي چې غوره مریم ده. یا مریم او اے مریم اقنتی تابعداری کوا لربک د خپل رب سجدي سجده لګوا ورکای رکوع کوا مار راکین رکوع کوونکو سره. دلته ور ترتیب د پاره نه دی بلکې او د جمع د پاره دی. ځکه سجده ورستره رکوع مخ کې ده، دلته رکوع ورستره او سجده مخ کې ده. نو او دلته کې د جمع د پاره دی سجده او رکوع کوا. نو په هر ځای کې ترتیب د پاره ناراضي او دلته ته مراد جمع مونږ کوا. نو مخکې جمع مونږ خو فرض او خزو د پاره سړو د پاره مرستو پابندي ولګېدل. بیا عمر فاروق په زمانه کې چې کله مسلې را للی ذالک من انباء الغیب دا د غیب خبر نو چې تاسو مې وکړل دا تصدیق د رسول الله شو. نوحیه منګي وای کو د دې خبرونو الیک تا وما كنت لديهم. دا مسله د چکلا مریم مور راوړله او هر چا به ول زی وړما په یو کسو نه متفقې د راضی قران اندازي کو نو قران اندازي کې خسرنه د چاره وختو د زکریا علی السلام او په وخت کې وی طریقه دا و قلمونه به وبوته گزارل. نو چا قلم بچي په الټه طرف باندې روان شو. لکه به تور مثال دا وبدي یو ډن دی غټن دی او دا ډن چې سړی کله څه شی ورواچي نو بده کې وبو کې ارتعاش پیدا شي. دا وبده سي خوځي نو قلم روان شي یو طرف. نو کله چا قلم په جانب مخالف باندې روان شونو اقل وبدا ورکو منګه چې کله قلمونه گزار کړل د قلم دا په مخالف سمت باندې راغې نو د ځان سره دا بوتلله. وما كنت لديهم اي پیغمبرات نوی د دوی سره اذ یلقون اقلامهم کله چې دی وشتل خپل قلمونه د خسنې د پاره ايهم يكفلوا مريم كم يوبا کفاله کې د مریم. وما كنت لديهم تنوی د دوی سره اذ يختصمون کله چې دی جګړې کولې چې سو ګوړي د مریم. نو قراندازي کول جایز دي. وجدار التعین د سهامو د پاره چې سب حساب کې مقرر شي او په دې کې د بل چا مال وهل نه بیا جایز دي. نن سبا د خلک دا بي سي وته وي سوګو ترا کیش وته وي دې کې شنو کې خلک پیسې را جمع کی 10 کسان 12 کسان میاش پس د یو کس راوخیږي یا قراندازي وکي او یا د قشانه دې کې سره سود څه شي نشه جایز کار دی. تعین د سهامو د خپل سر چاته ملاويږي چاته زیات نه ملاويږي. پاتې شو دا خبر چې نن د پیسې یو ورته او سبب ورته نو په اسلام کې د پیسې ویلیو نشته دی. د پیسې په ویلیو باندې اسلام کې فیصله نه کیږي. بیا خو سود به حلال وي. اذ قالت الملائکه کله چې ویل فرشتي یا مریم اے مریم ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکې تا دا عیسی علی السلام پیدا کیږي بکلمت منه د خپل کلمو ته زکو چې په کون باندې پیدا و. اسمه نوم د المسیح مسیح نوم دی. عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم دی. عیسی ابن مریم مسیح څوک دی؟ عیسی ابن مریم دی. در دې یا خو ته بدل دی عاد په بیان دی چې عیسی ابن مریم دا عیسی ابن مریم مسیح دی. مسیح لفظ یا عبرانی دی یا عربی دی. کدا عبرانی شنو بیا په معنا د مبارک باندې مبارک او کدا عربی شنو یا په معنا د مفعول باندې مسیح به معنا مفعول یا مسیح به معنا فاعل یا ممسوح یا ماسح.
دا په معنا د ممسوح شي، معنا مفسوح بالبرکه چې په باندې برکت راغلی و، او یا ممسوح من المعاصي د ګناه نه پاک شو، او یا معنا ممسوح معنا مسح شو په خاصو تیلو باندې مسح شو، او کدا د ماسح په معنا باندې شنو ماسح معنا ماسح بالید لاس به خلق راخل ماسح، او یا دار چې ماسح معنا سیل کوونکې مسافت به توې کو دای معنا ده. مسیح اسمونم د دول مسیح مسیح ابن عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم ده، وجیها فی الدنیا مخورز ده، دا په دنیا په دنیا کې وجیها مخورز ده، خلک پیژني خلک خیال ساتي، فی الدنیا په دنیا کې ول اخرت په آخرت کې، ومن المقربین دا د الله د نږدې بندګانو نه ده، ويكلم الناس فی المهد وکاله د معجزې ذکر کوي، خبرې وکړي د انسانانو سره په المهد په زانګو کې وکاله په بډاوالي کې، ومن الصالحین دا بدنه قانوني دای فای بډاوالي کې هم دا د خلکو څخه خبرې کې معلومه دا شو چې عیسی علی السلام مړ نه دی، ځکه 33 کال کې برخه تللی دی، دا بډاوالي ژوند نه دی، د بډاوالي عمر دا خو د شپېتو نه بره دی، او دا په 33 کال کې تللی دی، لہذا دا به دس دور راځي راکوزیږي به، دا دلیل دی خبرې دی چې نزول به د اسمان نه کیږي، او دا بشارت دی په کثرت د عمر د عیسی علی السلام چې ډېر زیات عمر وي. قالت ویل دی مریم رب زما روا ان یکون لی غلام څنګه به زما لک کېږي څنګه به کېږي زما ولدون لکو بچی، ولم یمسسنی مال لاس نه راوړی بشر یو بشر، زه خو پاکه یم الله پاکه کړی یم ما خاوند نشته او نه بد عمل یم. قال ویل الله کذلک ته به دغه شانې بغیر د خاوند نه وی الله یخلق الله پیدا کوي ما غسو یشاو چې غواړي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي د یو کار فإنما یقینا یقول له دتا کن شا فیکون غشی ويعلمه الكتاب الله بخیدتا آسمانی کتابنا کتاب نورات کتابنا والحکمت حکمت بو تخی والتورات والانجیل تورات انجیل بو تخی دا الکتاب نه غیر د تورات انجیل مراد دی ځکه چې تورات انجیل به توري خصوص ذکر شول، یا د عادت تفسیر دی د کتابونو سری تورات او انجیل له ورسولا ويرسل رسولا الله برسول لګی الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا دعوت به سیدا دعوت وی انی قد جئتکم بیاات یقینا ما راوړی د تاسو ته یو نه خامر ربکم استاسو درب د طرفا کما نه خدا انی بدل د آیتون نه انی اخلق لكم زب جوړو ما استاسو لپاره انی اصور لكم زب جوړم استاسو لپاره من توینی د خټینا که هیئت توری پشانتی د شکل د مرغی پشانی مرغی بینه د مرغی پشان به جوړو ما فان پخو زب پکې کوما فی بدی کې فیکون شبات ورن مرغی باذن الله د الله پیزن باندې مرغی په جوړ کړلا داس به چته کړه وا بلوتا خبره پرې وتله د خاورینا الوتون کې مرغی بل دا یو معجزه ده بل معجزه و بر ولکما جوړوم بز ام الاکمها مرزادی اړوندو د مور نشي مرزادی اړون پیدا ده دا به جوړوما د الله په برکت د الله په فضل د الله په امر والابرص برګي والا برګي بز جوړوما والابرص برګي مرز والا برس برګي او ابرس برګي مرز والا دا وې د څه قسمه بیماری وي چې په زمانہ کې د جالینوس او د بقرات او د سقراط لوی خلک چې غټ حکیمان ردینا ستړي شو د دې علاج نو الله رب العالمین ته په لاس باندې علاج ول پیدا کو او هی الموت او زب ژوند کو مړی باذن الله د الله فیزن سلور کسان قرطبی وی دای ژوند کړو یو د ملګری عازر بنو باندې دای ملګری دای ژوند کړي عازر ی بډای وزوی مړ ډېر په بدردې جړل ولولي جاړي وزوی مړ دی دوی وکړه لاغه ژوند کو او دریم نمبر یو جنې وا هغه ژوند کړي وا او سلورم نمبر مطالبه د رسام ابن نوح باره کې شوی وا کته پیغمبر نو دا سام را پاسو د نوح علی السلام زوی نو غیر پاسولو و نبئکم خبروم بز تاسو بما په خوراک وای تاکلوا لج په خپل باندې خوري زبداوی مچ ما خامت د غوخه خوري کته چرخ کته دال خوري دا به ته پته والله به ته خودله وما باغ سبانه تدخرون فی بیوتکم چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې دا ورته پته برج کې تاسو څه پراته دي دا وت الله خودل ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخ معجزه ده لکم استاسو لپاره ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان یې ومصدقا لما بین یدی ومصدقا یدا مندا چې الله تعالی وی وارسلت مصدقا او زبدا لګما تصدیق کوونکې زبې لګما یدا به وی
چې مصدقا ځان یادې قد جئتکم مصدقا زرا غلې مې تاسو ته په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی عمل ما دا کتاب بین یدی چې زمانه وړاندې دی من التورات چې تورات دی بل وليحل لكم بل چې زو حلال کم تاسو لپاره بعض الذي بعض هغه دلته بعض کل په معنا دی ښا بعض الذي ټول هغه حرم علیکم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې چې دی په ځان سره حرام کړیو یا الله په عقوبتن حرام کړیو یا به علماء حرام کړیو نو زباغه د حلال ویم نو بعض د کل په معنا وجئتکم او ما راوړی د تاسو د آیتین یو معجزه من ربکم استاد رب د جانبا معجزه مې راوړی دا هغه معجزه سره چې زه بغیر د پلار نه پیدا یم بغیر د پلار نه پیدا یم دا او یا جئتکم بآیت من ربکم نه بغیر د پلار نه پیدا کېدلم دي او د وړاندې پیدا جوړول او دا برګي مرز والا دا ځان له مستقل یو معجزه ده فتقوا الله او یت انجیل مراد ده الله نه ویریږي واطيعون زما اطاعت وکي ان الله یقینا الله تعالی ربي زما رب دی او ربکم او استاسو رب دی فاعبدوه د الله عبادت وکي هذا صراط مستقيم دانه غلار ده فلما احس عيسى منهم الكفر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله پیدا کو دغه دعوتونه وکم چې منګ ویلو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام يهوديانو پسترګو کې داسې یو خارو او يهود کله چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو راغله دی به ویل چې عیسی علیہ السلام برازي او موږ دغه پلاس باندې بیعت کو او موږ به جنگي ګو د دې مخالفینو سره خو شکل راغې بیا چا قبول لکو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د قتل یو دروغ مقدمه جوړ کړله او هغه مقدمه دا و چې ول بس دا به موږ وجنو د بغاوت مقدمه په جوړ کړله عیسی علیہ السلام چې کله پوه شو د خلک ما وجني او د خلک زمانه مني او د عیسی علیہ السلام چې کم کلک دوستانو هغه ته به حواریین ویل حواریون جمع د حواری د حور ناغسته شوی د سپینوالی ته وي پاکوالی ته وي سپینو جامو ته وي حورا خسته خزه ته وي او دا چې سیو نو د دې یا د حور ماندار چې زړونه پاکو مخلصینو او یا دا معنا د پاکي کار کوي دا دوبیان کپڑے پاکولې د دوبیان چې د عیسی علی السلام کلک ملګریو لیکل نبی حواری او حواری امتی زبیر دار پیغمبر یو دوست او زما د امت دوست زبیر ابن عوام دی عیسی علیہ السلام आवाज وکړ چې زما به څوک مدد وکړي نو حوارین را پاسېدل او عیسی علیہ السلام مدد ته ودرېدل فلما حس کله چې ولیدو عیسی علیہ السلام هم بدوی کل کفر قال ویل من انصاری څوک به زما مددګاری ال الله الا د مع په معنا بن رضی ال الله مع الله د الله سره د الله سره زما مددګاران څوک دي د الله عبادت زګوما زه د الله مدد کوم او زما سره د الله مدد وکړي د الله مدد مراد د الله دین مدد دی او یا الا الله معنا دا من انصاری ذاهبا الا الله څوک به زما مددګارانی الا الله په سیال کې دا به الله تزي په دې کې به ثواب الله ورکړي قال الحواریون اول حواریون دولس کسان دي نحنو انصار الله من د الله مددګارانی من د الله دین مددګارانی آمنا بالله من په الله ایمان راوړی دی وشهد گواش بان مسلمون چې موږ مسلمانان تابعداریو به سوال کو ربانه زمنګ ربا آمنا من ایمان راوړی دی به ما پاک کتاب باندې انزل د کتاب موږ نازل کړی دی واتبعنا الرسول من تابعداري کړل د رسول فاكتبنا من غولي کما شاهدين د گواهانو نه په توحید باندې ومکروا او دی چل وکو د عیسی علی السلام د وجلو ومکر الله چل وکو د دی خلکو درا ګیرولو دی عیسی علی السلام وجو الله دوی راګیر کړل الله راګیر کړل په اشتباه کې واچول ما قتلوه ما سلموه بل شبه له لهم ان شاء الله تفصیل لاشي عیسی علی السلام وجو کمرې ته بوتلو الله رب العالمین دې وکړل چې عیسی علیہ السلام شکل یو بل کس لور کو هغه د عیسی علیہ السلام هم شکل شو او چې د عیسی علیہ السلام کله هم شکل شو عیسی علیہ السلام ته الله بره بوتلو دی ورننه وتل چې ملګری راونیو اډېر چې غوالې وې ز پلانې ملنا دا شکل عیسی علیہ السلام هغه مړ کو او چې کله مړ کو نو دی به پښتوا کې وګرځل کدا عیسی علیہ السلام ملګری زمونږ شو کدا زمونږ ملګری عیسی علیہ السلام شو دقه د يهودو د عیسی علیہ السلام د قتل مکر او تدبیر الله ناکام کړل والله خیر الماکرین الله تعالی ور تدبیر کوونکې دی وایلکه
اذ قال الله یا عیسی انی متوفیکا، کله چې ویل الله تعالی اے عیسی علیہ السلام انی متوفیکا ز وجنم تعالی یا انی متوفیکا ز ادکوم تعالی یا انی متوفیکا ز روغ پروغ اخلم تعالی ورافعکا اوچتومتا الی ځان طرف ته. درې معنی مې وکړلې په دې آیت کې څلور وعدې عیسی علیہ السلام صلی الله کړي دي. متوفیک یو، رافعک دوا، مطهرک درې، او جاعل الذین اتبعوک دا څلور وعدې الله د عیسی علیہ السلام سره وکړلې. په کوم ځای کې چې کله په دې کوټه کې بند دی، بس وعدې دي څلور. البته دا آیت د مشکلات القرآن نه دی. اول خدا چې د عیسی علیہ السلام نوم کله راځي نو یا عیسی سیا عیسی ابن مریم راځي، او په دې ځای کې سره ابن مریم رانغی. دا ولې؟ جواب دار چې ابن مریم د دې د پاره ذکر کیږي چې دا خبره وخودلې شي چې پلار نشته، او دلته هغه مسله نه ډیسکس کیږي، بلکې دلته مسله د رفع عیسی او د هغې تعلق د هغې ابنیت سره نشته، بله مسله ده. دویم دا چې متوفیکا په معنا د وفات باندې راځي. نو سوال دا دی چې عیسی علیه السلام په باره کې خو د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، مړ نه دی. نو بیا د متوفیکا څه معنا ده؟ د دې د وضاحت نه مخکې یو خبره ضروري واورئ. یو مسله ده د حیات عیسی، د نزول عیسی، یو مسله ده د نزول عیسی، یو مسله ده د وفات عیسی یا د رفع عیسی. دا دو مسلې دي، بلکې د وفات په ځای به موږ داسې تعبیر وکړو، یو رفع عیسی مسله ده، بل د نزول عیسی. یاد وساتئ د نزول عیسی مسله چې ده نو دا اتفاقی ده، په دې کې چې اختلاف نشته. ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويزع الجزيه، حدیث ته چې عیسی علیہ السلام په قیامت نزدې راکوزیږي، دا اتفاقی مسله ده. پاتې شو خبر د رفع عیسی چې عیسی علیہ السلام اسمان ته خودلې شوی خېجولې شوی دی، نو په د باندې مرګ راغلی او که نو راغلی، نو په دې کې ګورئ اقوال شته. دا خبره اگر چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله تعالی وجل نه روغې خېجولی دی، وګوره د بعضې بزرګانو علماو اقوال پکې داسې مشته چې عیسی علیہ السلام باندې مرګ راغلی دی او د هغې نه پس الله تعالی بیا به راخېجولی دی. اگر چې زمونږ عقیده دواړه دا دي چې رفع عیسی بغیر د مرګ نه شوی دی، ژوندی تلی دی، او نزول هم منو منګه، مسلې جدا جدا دي. یا عیسی انی متوفیکا، اے عیسی علیہ السلام زه متوفیکا، زه تا وجنما. نو که د وجنم معنی وشي نو مسله خدا ده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی. نو یو قول خدا دی چې بخاری کې راغلی دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم دا وایي چې انی متوفیکا انی ممیتوکا، دا معنی ابن عباس کړل. انی متوفیکا معنی کړل انی ممیتوکا، زه تا وجنما. نو دې بیا د عیسی علیہ السلام مرګ ثابت شو. او دا د عبدالله ابن مسعود رایم دا چې انی متوفیکا معنی په انی ممیتوکا باندې کړی ده. پاتې شو دا خبره چې د دې مرګ نه کم مرګ مراد دی. نو بعضې علماء په دې عبارت کې تقدیم و تاخیر دی، انی رافعک الیه و متوفیک وروسته دی. بسې مطلب دا دی چې زه دې اوس دې پوچتوما او په خپل وخت به دې وجنما. نو د متوفیک نه مراد دی وجنم به دی، خو په آخر وخت کې اوس نو بعض علماء دا توجیه کړله. او دویمه دا چې نه متوفیک معنا اوس یې زه وجنم، بیا مرګ راغی. دریم نمبر د دې توفی معنا علماو کړې ده په نو معنی، انی متوفیک انی منومک، زه تا وده کومه. مطلب په خوب کې دې اوچتوم، بره اول به دې وده کمه او رافعک، یا په دې خوب کې به دې اوچت کمه، ځکه چې داسې بغیر د اسبابو نه بره ختل خو ډېر ګراني. نو په خوب کې الله رب العالمین عیسی علیه السلام اوچت کو. په دې باب کې یو څو اقوال تاسو ته یو دا دی چې انی متوفیکا زه تا وجنمه. دویم نمبر معنا مې وکړله زه تا په خپل وخت باندې وجنم. دریم نمبر انی متوفیکا زه تا وده کومه. کوم علما چې د دې قایل دي چې عیسی علیه السلام الله تعالی وجلی و، نو دا 3 غنټې یا 2 غنټې الله تعالی دا وجلی و، او په دې مرګ کې الله تعالی به راوخېږو. د دې سره سره د متوفی یو تحقیق چې دا ابن جریر طبری کړی دی او علامه ابو حیان کړی دی، نو هغه زه تاسو ته وایم. او هغه تفسیر دا راجح تفسیر دی او د جمهور رائے ده
چې جمهور دا خبره کوي چې دلته کې د توفی نه مراد ده اخذه روحا وجسما. د جمهور معنا ده اخذه روحا وجسما، چې زه د روح او د بدن د دوانو ستا عالمه. ولی ځکه چې قاموس لیکلی دی چې التوفی اخذ الشیء وافیا، التوفی اخذ الشیء وافیا، یو شی پورا پورا غستل. لکه قرطبی یو قول ذکر کړی د عربو چې توفیت مالی من فلان، توفیت مالی من فلان ای قبضته، قبض کول تا قبض کوما د خلکو نه دی بره بوزم، د معنا ده. دا قرطبی یو تایید پیش کړی دی توفیت مالی په معنا باندې نه، توفیت مالی معنا چې مال مې مړ کو وجل نه و مې غستو دي نو غستل اخذ شیء وافیا. بیا قرطبی لیکلی دی چې التوفی لغت العرب، په لغت د عرب کې د توفی درې مصداقات دي. کم کم نمبر 1 القبض والاستیفاء، و دا د قبض او استیفاء په معنا باندې راځي. وذالک ثلاثه انواع، دا درې قسمه دي. قبض او استیفاء په درې قسمه. نمبر 1 احدها التوفی فی النوم، یو دا چې په خوب کې د چتوما. والثاني توفی الموت، نو په دې خوب کې چې کم سړی خودشي دام توفی د مرګ دی. دویم توفی د موت ته چې حقیقت کې سړی مړ شي. او دریم نمبر توفی د روح او د بدن د دوانو دا چې دواړو چت شیدل تر دریم قسمه توفی مراد ده، دریم قسمه توفی مراد ده. تاج العروس کې امام زبیدی وی توفاه ای لم یدع منه شیئا. تاج العروس زبیدی وی توفاه لم یدع منه شیئا، چې سیت پرې نه خودل ټول یو چت. او بیا زبیدی لیکلی دی من المجاز ادرکته الوفات ای الموت، د دې نه مجازي معنا دا چې ادرکته الوفات، د وفات مجازي معنا ده. نو حقيقي معنا امام زبیدی له توفی وکړه اخذ شیء وافیا، او من المجاز ادرکته الوفات ای الموت والمنیه، موت منیه دې مجازي معنا ده. د دې نه معلومه ده شو چې د هر لفظ دوه معنی، یو حقيقي بل مجازي. چې کله حقيقي معنا اغستل کې دی شي نو بیا به مجاز ته نزو، چې کله نشي نو بیا بزو. دلته حقيقي معنا ممکن ده. لہذا انی متوفیک معنا کول دادی چې زه پورا پورا علم تا د روح د بدن د دواړو سره. دا معنا زبیدی کړی دا او دا ماهر د لغت دی. لہذا د متوفیک معنا ممیتو کنه دی راجه هو، دا د دې مجازي معنا ده. او بالپرس کا مجازي معنا من اخلو نو بیا به تقدیم تاخير باندې جوز چتوم او بیا دی وجنما دی معنا شو. په دې ځای کې دا قول ما نقل کړی د ابن جرير طبري ناغوي وی واعدل الاقوال. په دې ټولو اقوالو کې ما تاسو 15 شپږ اقوال پیش کړل. کم قول پکې خده و انی قابضک من الارض، و اذا تا د زمکه نه اخلم ورافعک الی، او اذا تا ځان ته چتو. دا معنی ابن جرير کړل امام المفسرین. ولی لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه متواتر اخبار او حدیث راغلي دي انه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويقتل الدجال. ځکه احادیث متواتر راغلي دي چې عیسی علی السلام راکوزیږي. نو په نزول کې خدای چې اختلاف نشتا، البته په اوچتوالي کې دا دوه قسم اقوال دي چې یا الله تعالی وجلې ده، نو وجل نه یا د خوب وجل مراد یا حقیقتا 3 غنټې، او دویم دا چې اخذ شی وافیا او حقيقي معنی دا د جزتا پورا پورا اخلم. لہذا عیسی علی السلام مړو نه دی. یا عیسی علیہ السلام انی متوفیک زتا پورا پورا علما ورافعک، دوی موعدا او چتو متعالی را الی زانتا، درې موعدا و متطهرک ز پاکو متعالی را من الذین کفروا د کفارنا، سلور موعدا وجائل الذین غرزم هغه کسان لرا یتبعوک جستا تابعداری کړی دا، او الذین خلق د پاسا کفروا چکو پرې کړی دی الی یوم القیامت، قیامت پورې کم کسان چې ستا ملګری دي او دا ستا صحیح ملګری دي، نو دا په کافرو باندې غالب دي قیامت پورې. د عیسی علی السلام تابعدار منګ یو کنه. عیسی علی السلام چې کوم دین راوړو دا غي تابعدار منګ یو، کوم چې ځان ته عیسایان وي دي، خو د عیسی علی السلام دعوت پرې خېده، تسلیث عقیده پکې راغله، د کفاره عقیده پکې راغله. عقیده کفاره څه ته وایي؟ عقیده کفاره دا ده چې عیسی علی السلام عیسایان وایي عیسی علی السلام د خلکو وجلې دي او بیا قبر ته سپارلې ده، او د قبر د سپارلو نه پس هغه الله اسمان ته بوتلې ده. دا د عیسایانو عقیده ده. او دا قتل دا وجلې شوی دی زمنګ د پاره قرباني ورکړل. دا عیسایان وایي منګ ګناهګار نه یو، زمنګ کفاره عیسی علی السلام ادا کړل، موږ ټول جنتیان یو. ځان ټول جنتیان وي د عیسایان، موږ ته جنتیان نه وي، ځان ته جنتیان وي. زمنګ کفاره عیسی علی السلام ادا کړل، عقیده کفاره دی ته وایي.
تو اصل کې اتبعو کنه مراد دا مسلمانان دي کوم چې امت محمدي دي. ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو وبسیدا فاحکم بینکم زو فیصله کوم تاسو مینس کې فيما پغسه کې کنتم فی تختلفون چې تاسو به اختلاف کو. فاما الذين پسر جا کسان دي کفر جو پر کړه دي فوعذبهم ذب عذاب ورکم دي لر عذابا شديدا سخت عذاب فی الدنیا په دنیا کې او آخرت په آخرت کې. وما له نو د دې لپاره من ناصرین سو مددګاران. واما الذين ارجع کسان دي امنو چې مان راوړل دي او عمل صالحات نیک اعمال کړی دي ويوفيهم نو پورا ورکې دوی لره الله تعالی اجورهم دي اجرنا والله الله تعالی لا يحب الظالمين محبت نکي دي ظالمانو سره. تلاوت وکړه. ذلك نتلوه عليك من الآيات ذلك دا نتلوه منلو عليك بتابني من الآيات چغایتون دی نخی دی پابدیت دی عیسیٰ علیہ السلام مانے والذکر الحکیم او ذکر دے نصیحت دے دا حکمت نڈکو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ دا آیتو بنیادی طور بانے یو تشبیح ذکر کئی تشبیح الغریب بالاغرب. تشبیح الغریب بالاغرب دا مانا دا چې وی کلا د نجران دا وفد راغې او دی عیسیٰ د نبی علیہ السلام سره بحث کوو. د الله رسول ته تپوس وکړو چې تاسو ولې د عیسی علیہ السلام په باره کې دومره غلو کوئ او رب او خدای ورته وایي. وایي دوی ورته ویل چې هغه بغیر د پلار نه پیدا و. نو الله تعالی ورته ویل چې د دې نه خو ډېره ناشنا خبر د آدم علیہ السلام ده چې هغه بغیر د مور نه پیدا دی بغیر د پلار نه پیدا دی. نو تشبیح الغریب بالاغرب. ان مثل عیسی یقینا حال د عیسی علیہ السلام عند الله د الله په نسبت باندې کمثل آدم پشان د حال د آدم علیہ السلام دی بلکې ډیر زیات عجیب دی. خلقه من تراب الله د خاور نه پیدا کړی دی او عیسی علیہ السلام خود مور نه بیا پیدا دی. ثم قال بیا اول الله له د تكن شا فيكون غشو پیدا شو. الحق من ربك حق ستا طرف د جانب راغلی دی. هو الحق من ربك دا عیسی علیہ السلام راتل حق دی ستا طرف د جانب بغیر د پلارنا. فلا تكن مکیگتو من الممترین د شک انکو نا پا دی خلقو بانی د عذاب د نزول نا چه پا دی خلقو با عذاب رازی چه کم عیسایان نجران والا دی. ومن حاجک دا اغ مباحل دا ومن حاجکا چا چه جگڑا کولستا سرا پاک دی عیسی علیہ السلام کی فی پاک دی عیسی علیہ السلام کی من بعد ما رستراغنا جاک چتا تراغل دے من العلم علم پا عبدیت دی عیسی علیہ السلام مانے. فقلنو آیا ورته تعالی و رازی ندعو من براو بلو ابنانا خپل زامن و ابناکم تاسو خپل زامن راو بلی ودعو ابناکم و نسانا من بخپل خزی راو غاړو و نساءکم و تاسو خپل خزی راو غاړی و انفسنا من بخپل بانی راش و انفسکم تاسو بخپل بانی راشی ثم نبتهل بیا منگا عاجزی وکو. نبتهل د بحلتن دے بحلت لعنت توی خیری بوکو منگا قرطبی مانا کر نتذر و عاجزی بوکو خیری بوکو عاجزی بوکو فنا جعلنا من بو گرزو لعنت اللہ دا اللہ لعنت پا دعا کی علی الکاذبین پا درغ جنوبانے. نبی علیہ السلام لا سچت کو او کعبیت مخ کو او دیو ٹیمو غختو بیا پسبال رانلل. ابناءنا و ابناءکم نبی علیہ السلام خپل زامن روختل حسن حسین دوار روختل. نساءنا نساءکم حضرت فاطمه روختل دا او انفسنا و انفسکم پخپل بانی راغلے دے. دا نبی علیہ السلام دغه کسان راغلی پخپل راغې فاطمه راغلی دا حسن حسین او حضرت علی راغلی دی کم چې اهل بیت. په دې ځکه شیعاګان دوه اعتراضونه کوي. یو اعتراض دا دی چې حضرت علی خلیفہ بلا فصل دی یو دا خبره کوي او دویمه دا چې حضرت علی د ټولو پیغمبرانو نه غوره دی بعد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د کوم ځای ثابتې
وای د ابناءنا نه مراد حسن حسین، نساءنا نه فاطمه لورې ده، وانفسنا وانفسکم نبی علیہ السلام د ځان سره حضرت علی راغوښتلی دی. نو دلته کې حضرت علی په انفسنا کې دننه دی. نو حضرت علی د نبی علیہ السلام نفس دی او نبی علیہ السلام افضل الانبیاء دی، لہذا علی د انبیاءو نه غوره دی. دا د بعضې شیعګانو رای ده، یقینا رای ده. او دا کم بدبخته ذاکرین چې په دې فیسبوک باندې تاسو یې نه یي، زه کله کله ګورم د شیعګانو د پیجونو دا بعضې ملګري هغه ګوري نو هغه به یې کنفیوز کېږي. زما پې نظر دی په دې خبرو باندې. نو دا ذاکرین ډېر بې علمه دي او دوی د دې ذاکرانو هم دقه سوچ دی چې حضرت علی خلیفه بلا فصلم دی او افضل النبیین دی، ځکه دا د انفسنا انفسکم نه داخل په دې کې داخل دی. دلیل یې څه دی؟ وایي سړی ځان له دعوت نشي ورکولی، ځان ته دعوت نه ورکولی کېږي. نو موږ ورته وایو چې دا عربي ژبه نه ستاسو ده نه زموږ ده، نه ستاسو ده او نه زموږ ده. دا عربي به راځي موږ وګورو، دا تاج العروس به راوالو، دا لسان العرب به راوالو، دا صحاح د جوهري به راوالو، دا قاموس به راوالو، دا منجد به راوالو. دا خو عیسایانو لیکلی دی منجدو. په دې کې به موږ وګورو چې د نفس ته دعوت ورکول شته که نشته. نو عربۍ ژبه کې بالکل دعوت نفسي راغلی دی، باقاعده په ځان دعوت ورکول بالکل شته. او دا هم لا څه خبره ده چې نفس ته سړی دعوت نشي ورکولی، نو دا خو د شیګانو دروغ دي. او بله دومره غټه عقیده ثابتوي او د یو نفس نه ثابتوي، دا هم له څه خبره ده. دومره لویه عقیده ثابتوي چې علی د پیغمبرانو نه غوره دی، او دا دلیل دی چې نفس اطلاق په نفس ته دعا نه کېږي، سړی په ځان ته دعوت نشي ورکولی. دا ګمراه دي. یو موږ له جواب ورکو، هغوی سوال کوي چې خان نفس نه مراد علی نه دی، نو بیا علی په کوم ځای کې راغی؟ په ابناءنا کې راغی که نه؟ ابناءنا ولې ابناءنا حسن حسین علی ټول مراد دي. ولې؟ ځکه چې حضرت علی د نبی علیہ السلام نه کشر که مشر او د بچی په ځای او بل او د لورې سو خاوند زوم زوی که نه زوم خلک په بچو کې حسابي، په پلار کې نه حسابي، نه په ورور کې حسابي. چا خپل زوم ته ورور نه دی ویلی، خلکو د بچی وي. لہذا ابناءنا کې حضرت علی راځي. په دې وجه باندې د انفسنا نه استدلال کول په دې خبره باندې چې علی خلیفه بلا فصل، ځکه نفس پسې فورن پس بیا علی دی، نفس دا خو بل څوک شته نه. موږ وایو نه، په ابناءنا کې راغلی دی. یو سوال او دا جواب وشو، تاسو پوه شوي په دې باندې. دویم نمبر دلته یو بل اعتراض کوي چې د رسول الله صرف یو لور وه، چا سوال هم رالیږلی دی. د رسول الله یو لور وه حضرت فاطمه، او دا شیعګان د نبی علیہ السلام دا درې لوریانې نه مني، رقیه، ام کلثوم، زینب دا نه مني. وایي د رسول الله یو لور وه، او دا وایي د سنیانو دروغ ویلي دي. موږ ورته بخاري کې د زینب زوج ابو العاص ذکر دی، سیرت کتابونو کې د رقیه او د ام کلثوم ذکر دی. وایي دا وایي د دې سنیانو دروغ دي، موږ ته دروغ وایي. خو دلته یو سوال کړی، د هغې جواب ول ورکوو. هغه سوال دا دی، وایي نساءنا و نساءکم، تاسو خپلې ښځې راوبلې، موږ به خپلې راوبلو. حالا کې نبی علیہ السلام صرف فاطمه راوښتلې ده. دا دلیل د دې خبرې دی چې نور لوریانې نه وي ځکه فاطمه راوښتلې ده. که نور لوریانې وي نساءنا خو جمع ده، نو په کار چې ښځې راوښتلې وي نور لوریانې. موږ ورته یو الزامي جواب ورکوو، بل تحقیقي. الزامي جواب دا د نساءنا کې خو یوازې نساء لور ته نه وي، ښځو ته ښځې به کولې نه وي راوښتلې. دا اوس دلیل نه دی. که ته دغه جواب کې زه دا جواب کوم. دویم دا دی چې دا سادهګان چې دي علی بانو نه دي خبر، رقیه په دویم کال د هجرت باندې وفات شوې ده. جی حضرت رقیه چې وا دا په دویم کال د هجرت باندې وفات د جنگ بدر دویم کال وګنه، او دویم کال د بدر جنگ چې وو، نو دا بیمار او حضرت عثمان نبی رسول پاتې کړو، ول تمزه جنگ له دې خزي خدمت دی وګدا په دویم کال وفات شوی. رسول الله په دې جنازه نه وګنه او دي خبر شوی چې راغه وفات وا. رسول الله دا ځان له یو غم چې د جنگ نه راغلی مړه وا. دویم ام کلثوم په اتم کال باندې وفات ده. ام کلثوم په اتم کال وفات ده. او دریم حضرت زینب رضی الله عنها چې کومه ده، زینب دا په نهم کال باندې وفات ده. په نهم کال باندې وفات ده. او دا واقعه چې ده نو دا د لسم کال لانی. یو لري په دویم کال وفات ده رقیه، دویم ام کلثوم وفات ده په اتم باندې، او دریم نمبر زینب وفات ده په نهم کال باندې، او په لسم کال دا واقعه راغلی ده. یو لري په دې وخت ژوندې ده، هغه د نبی علیہ السلام د مرګ نه شپږ میاشتې پس وفات شوی ده. د رسول الله صلی الله علیه لوریانې دي، خو درې لوریانې مړې دي، نو د قبر نه خو نشو راایستلی ورله چې دی راوستی وی.
نساء او نساءکم کې شیګان کې اعتراض کوي چې بده کې ولې فاطمه یوازې ده، نو دا غي وجه دا چې نور یعنی بده وخت کې مړی دي، نورې مړی شوی دي. دا مطلب شو. ان هذا له القصص الحق، ان هذا يقينا دا له القصص الحق، دا بیان حق دی. قصص بفتح القاف په معنا د بیان. یو قصص دی، قصص النبیین، هغه تم خلق قصص النبیین وای. قصص النبیین دی قاب بن زیر دی، هغه د قصې جمع دا بیان نه بلکې هغه قصې واقعات، دا قصص دی. وما من اله نشتبل اله بل معبود الا الله مگر یو الله دی. وان الله بشک الله تعالی هو العزیز الحکیم، د الله زور ور د حکمت والا دی. فین تولوا کدی مخواړو فلا باس علیک، فإن الله یقینا الله تعالی علیم بالمفسدین، پیجنی فسادیان. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. دا د دې صورت بلې څه شروع شوله، دویمه حصہ په دې کې د رسالت اثبات او وسره د رسالت د منکرینو قباحتونه بیانوي، کوم چې د اهل کتابو. او اهل کتابو ته حکم شوی دی چې تاسو راشئ او حق خبره چې کومه ده چې هغه توحید د الله دی، په هغې خو راجمع شئ. تاسو څنګه ځان ته مسلمانان وایئ؟ ستاسو د توحید عقیده هم غلطه ده چې جای کې د رسالت عقیده، ځکه چې د توحید په عقیده کې تاسو عزیر او عیسی علیه السلام یو ځای کوئ. قل یا اهل الكتاب، وایه اهل کتابو، تعالوا راشئ الی کلمة، یو کلمې ته، سواء چې برابر ده، بیننا زمونږ په منځ کې، او بینکم ستاسو منځ کې، موږ منو تاسو منئ، چې هغه توحید دی. الله نعبد الا الله، چې موږ به عبادت نه کوو مگر دی الله. ولا نشرک به شیئا، موږ به شریک نه جوړو به د الله سره شی نه چا لره. ولا يتخذ، موږ به نه نیسو بعضنا بعض لره بعضا، ولا يتخذ او نه به نیسي بعضنا بعض موږ بعضا بعض لره اربابا اختیار من دون الله، سوا د الله نه، د الله نه سوا بل چاته اختیار نه ورکو، اختیار به د الله وي. عدی بن حاتم ویل رسول الله نه تپوس وکړو چې زمونږ په باره کې قرآن د آیت را لېږلی، کله چې زمونږ عیسایانو چې تاسو به د الله نه بغیر ارباب نه جوړوئ، او د خپل علماو نه اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله. دی خپل احبار او رهبان ارباب من دون الله جوړ کړیو. نو علمن خو چېرته خپل عالم ته او خپل احبارو ته خپلو راهبانو ته ارباب او رب نه دی ویلی. رسول الله ورته ویل چې کله به هغوی یو شي ته حلال ووایو تاسو به ته حلال ووایو ویلاو، وایي چې کله به هغوی یو شي ته حرام ووایو تاسو به ته وایو ویلاو. دغې ته ویل کېږي اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب من دون الله. نو ویل دا به پرېږدئ، په دې یهودو کې دا وه، په دې عیسایانو کې دا وه. په دې وجه باندې شاه ولی الله په فضل کبیر کې لیکلي دي، وان شئت ان ترى انموذج اليهود فانظر الى العلماء السوء. وایي که تاسو داسې کوئ چې تاسو غواړئ چې موږ د یهودو د علماو د یهودو نمونه په دې قرآن کې موږ پیدا کړو په دې زمانه کې، ور دې زمانې علماء سوء ته وګورئ، په دې کې د یهودو نښې موجود دي. وان شئت ان ترى انموذج النسوارا فانظر الى الرهبان السوء. او که ته غواړئ چې د عیسایانو نمونې پیدا کړي، وایي د ناکار پیرانو ته ګوره. ان شئت ان ترى انموذج اليهودي فانظر الى العلماء السوء من هذه الامه، ولي؟ لانهم يطلبون الدنيا بالدين. وان شئت ان ترى انموذج النسوارا من هذه الامه فانظر الى الرهبان السوء من هذه الامه. د دې زمانه پیرانو ته ګوره، دې مثال لسانو دی. او بیا وان شئت ان ترى انموذج المنافقين، او کته وی چې د منافقانو نمونه ګورم فانظر الى العوام من هذه الامه. دې زمانه عوام ته ګوره، عوام د عوام ټول دغه شانتي دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه 100 کال مخکې تیر شوی دی، 100 کال مخکې دا خبره کړو چې دا عوام چې دي په دې کې د منافقانو نښې دي. خو ټیک ټاک خبره ده، د عوامو کې یقینا دا نښې شته چې د عوام اړو دی د منافقت په دې نښو باندې سوچ فکر نه کوي چې دا خبرې چاته کېږي، او دوی په دې علماو کې دا نښې ګوري، وایي دا منافقتونه په دې علماو کې دي. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نبی نسی بعض من بعض لره خدایان سوا د الله نه. فإن تولوا کدی مخ واړو فقولوا یا ورته اشهدوا گواشه بأننا مسلمون، چې موږ تابعدار یو. نبی علیہ السلام چې کله خط لګل هرقل ته، نو ویل کلی وته من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم،
والسلام علی من اتبع الهدى. بیا ورته وی فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين او فإن توليت فعليك إثم اليريسيين. او بیا ویل قل یا اهل الكتاب او بیا ویل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. دای هغه هرقل تراخت لګلو. بخاری کې دا حدیث موجود دی. یا اهل الكتاب اے اهل کتاب کتاب والو لم تحاجون ولتاسو جګړې کوي فی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام پجون کې چې تاسو ګمان کوئ چې دا تاسو په دین باندې د ابراهیم علیه السلام پجون کې په ابراهیم السلام کې جګړې مکوئ. یهودي نو عیسائی نو. وما انزلت التورات حال دا چې نو نازل شوی تورات. وما انزلت التورات نو نازل شوی تورات په موسی علیه السلام والانجیل انجیل په عیسی علیه السلام الا من بعد مگر دا دغه ډېر وروسته به زمن طویل ډېر اوږد وخت په دې منځ کې زر کاله د زیات عمر د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام په منځ کې دی. څنګه تاسو وجه دا یهودي افلا تعقلون ایتم عقل بکی نشتا. ها انتم خبر شی خبردار. ها خبر شی انتم تاسو. هاولای تاسو تویما. ها حرف تنبیه دے. ها انتم یعنی خبردار اے خلقا. هاولای تاسو تویما. ها ججتم تاسو جگڑی کوئی فیما پاسکی لکم به علم چستا سرا داغی پا بارک علم ستنسشتانو. دا خویو گناه دا چه دی عیسی علیہ السلام پا بارکی جگڑی کوئی دام گناه دا. فلم تحاجون نول جګړه کوي تاسو فيما دا سبب بارک ليس لكم به علم ليس لكم جنش تاسو لپاره به داغه بارک علم سائلم چې شان د ابراهيم عليه السلام دی. والله يعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ. ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني عيسائي ولكن كان لكن حنيفا يوم خز مسلمان تابعدارو. وما كان من المشركين مشرک نو. ان اول الناس بشکا نزدې په خلکو کې ابراهیم علیه السلام ته نسبت د چا ابراهیم علیه السلام ته څوک د ابراهیم علیه السلام تابعدار دي. بشکا حقدار د دوستۍ په انسانانو کې د ابراهیم علیه السلام سره بشک نزدې د خلکو نه ابراهیم علیه السلام ته په نسبت کې للذین خامخا کسان دي اتبعوه چې تابعداري کړې وه د ابراهیم علیه السلام په خپل زمانه کې. وهذا النبي دا پیغمبر وته نږدې دی ځکه عقیده یو شانتي دا په دغه په ملت دی. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی دا ورسره نږدې دي. والله ولی المؤمنین الله تعالی ناصر او حافظ دی او دوست د مسلمانانو دی. ودت طائفة من اهل الكتاب در دی بل قباحت دی دویم چې دی به عوام گمراه کول. ودت طائفة غواړي وډله من اهل الكتاب د اهل کتابونه من یا د تبعیض یا د بیان دی یا ټول اهل کتاب یا وډله. لو یدلونکم اضلالکم لو مصدرین معنا گمراه کول ستاسو. وی دوی بعض صحابو ته عمار حذیفه معاذ ته دعوت د یهودیت ورکړو. وما یذلون او دوی نشه بلاره کول الا مگر انفسهم خپل ځانونه. وما یشعرون دوی پوهیږي نه چې موږ څوک بلاره کوو. ځکه دی نه پوهېږي چې موږ ورې مسلمانان د دین نه شوړوی دا ډېر کلک دي. یا اهل الکتاب اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو انکار د الله د آیتونو نه کوئ. وانتم تشهدون او حال در تاسو ښه پوهېږئ د دې په ګناه باندې. تشهدون تاسو به دې ګواهی چې دا کار د غلطۍ دی. یا اهل الکتاب کتاب والو لم تلبسون الحق ولې تاسو حق ګډوډوئ بالباطل د باطل سره. یا ولې تاسې حق شکمن کوئ بالباطل په سبب د باطل باندې حق د خلکو په ذهن کې شکمن کوي. وتکتمون الحق ولې تاسو حق پټوئ وانتم تعلمون حال در تاسو پوهیږئ چې حق پټو هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام صفتونه پټولو. دا یو بل قواعد د اهل کتابو دا د مشکلات القرآن نه دی. وګورئ وته اهل کتابو خپلو کشرانو ته ویلو چې ازې د مسلمانان شکیان کوو ځکه دی به حق شکی کوو. نو خپلو کشرانو ته به ویلو او دا به د خیبر یهودو ویل د مدینې یهودو ته ویل چې د نبی علیه السلام مقابله داسې په اسانه نه کېږي. یو چل شته هغه چل دا دی چې تاسو سارې لاړ شئ ایمان پرې راوړئ. بیا چې کله مازدیګر شو نو ټول اعلان وکړي چې موږ واپس یهودیت ته لاړو. دا ولې وایي دا ځکه چې تاسو به یو خبر مشهوره کوي
چې زمونږ خیال دا و چې دا صحیح پیغمبر دی، خو چې موږ سره نږدې وخت تېر کو نو دا صحیح پیغمبر نه دی، ټول دروغ دي. نو د ده خپل ملګري به ترې واوړي چې ګوره یهودیان خو عالمان دي، دوی ته پکې څه معلوم شوي، ګوره چې پلانې پکې نه دی که نه معلومیږي دا چې په دې کې څه شته. او بیا به ویل چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دا دجل او دا فریب به ګوره چاته نه ښایي، دا به الا لمن تبع دینکم، هغه چاته به ښایي دا ستاسو په دین باندې دی. دا کم چلو دا کم دوکه چې د خدا چې سار ایمان راوړي ماښام مرتد شي، دا چل خپل ملګرو ته وښایي او ډېر دا کار وکوي. وقالت طائفة ویل بی ویډلې من اهل الكتاب د اهل کتابونه آمنو ایمان راوړی بالذي پیغمبر پاغه کتاب باندې انزل چې نازل کړل شوی دی علی الذین پا خلق باندې آمنو چې ایمان راوړی دی وجه النهار د ورځې په اول وخت کې مفعول فیه ده، وکفروا انکار وکي بیا ته اخر او د ورځې په اخر وخت کې لعلهم دې را پاجدا مسلمانان يرجعون داتي و مرتد شي بل طرف ته واوړي. ولا تؤمنوا دا خبره ګوره مخکاره کوي، دا دوکه مخکاره کوي، لا تظهروا هذا الخداع مخکاره کوي دا دوکه الا مگر لمن هغه چاته ښکاره کوي تبع دینکم چې تابع دې ستاسو د دینو، بس هغه ته دا خبره کوي. نو الله تعالی وینا د پیغمبر د دین څوک نشي اړولی. قل وایا ورته ان الهدى یقینا دین چې دی هدى الله، دا دین د الله دی، د الله دین صحیح دین دی. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، دا آیت دا یو توجیب وکړه د صرف اوس راځم دیلا چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دا خطاب چاته دی. یو خبره خو بده کې دا قرطبی لیکلی دا چې دا خطاب مسلمانانو ته دی. نو مسلمانانو ته خبرې ولیکي د دې لپاره چې نور مضبوط کی په دین باندې چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، مسلمانانو تاسو ممنئ مگر دغه چا ومنئ چې تاسو د دین تابع دي، تاسو خپل تعلق د صحابه سره خپل مس کې ساتي، يهودو سره تعلق مساتئ. ځکه چې ايؤتا احد مثل ما اوتیتم، ولستاسو څه خیال لري چې تاسو شاندین بل چاته ورکړل شي، دا خو نشي کېدلی. تاسو دین صحیح دین دی. ان الهدى هدى الله او يحاجوكم عند ربكم، یا تاسو څه خیال دی بس تاسو خلاف تاسو در په نسبت باندې دلیل ونی سیدام نشي کېدی، یریږي ته مو تاسو دین ټیک دی، پر خپل دین باندې مضبوطول. دا خطاب چاته شو؟ مسلمانانو ته. سره پاره شو د لپاره په دین باندې نور مضبوط کی. مطلب دا دی چې د خپل مینس تعلق برابر کړي، ستاسو دین په شان دین د چا نشتا، ستاسو غو دین بل چاته نشو ورکړل کېده، نه د خلک ستاسو خلاف سبا دلیل نیوي شي ځکه د دین منسوخ دی او ستاسو دین نه مني. خدا توجیه کمزوري دا قرطبي کړی دا کمزوري، صحیح خبره دا او دې آیت کې د لسو نه زیات توجیهات دي، خو زه یو توجیه صرف کوم یو، او دا به ان شاء الله تاسو په دې باندې پوه شئ. دا قرطبي کړی دا هغه دا وایي او بيخي د آیت آسان کړی دی. وې دا داسې ولګوا اهل کتاب وسویل خپل خلکو ته چې آمنو بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار، یو خبر پیدا کوله په پیغمبر باندې د سار ایمان راوړي ماښام مرتد شي. دویم اوس د خپل کشرانو دا چې د نبی له سلام خو لاړ شي، ظاهر خبر ده د نبی له سلام خبره بیا سرم کولی شي، د مخکې نه به ویل چې ګوره یاد ساته ګوره د چا به خبر به یقین نه کې لاړ بشي او بیرته براشي. یو خبره ده ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ولا تؤمنوا یقین مکوي الا مگر لمن دغه چا به خبره باندې تبع چې تابعداري کړي د دینکم ستاسو د دین، صرف د يهودو منی. دا قل ان الهدى هدى الله د جمله متریزه ده، ورته وایي کنه هدایت هدى الله د الله هدایت ده، اسلام د الله اسلام ده، دین د الله دین ده، اصل دین د الله ده. ايؤتا احد مثل ما اوتیتم دا مفعول ده، ولا تؤمنوا ايؤتا احد مثل ما اوتیتم، او دا یقین مکوي بچا باندې ايؤتا چې ور وکړل شي احد یو کس تابل چاته مسلمه په مثل د غدین باندې اوتیتم چې تاسو تکم درکړل شوی دی، یا مسلمه په شان د کتاب باندې اوتیتم چې تاسو ته درکړل شوی دی، دا یقین مکوي. او یحاجوکم دام په مداو دی، ولا تؤمنوا ای او یحاجوکم دام یقین مکوي چې دی به جګړه وکي تاسو سره، یعنی غالب شي په تاسو باندې په دلیل کې، او یحاجوکم یا غالب شي په تاسو باندې په دلیل کې عند ربکم تاسو در په نسبت باندې په قیامت کې. نو دا ټول د لا تؤمنوا لاندې راغلی، لا تؤمنوا الا لمن تبع، ولا تؤمنوا ايؤتا، ولا تؤمنوا او یحاجوکم اسدام منی. نو دا خبره بچا کوله، دا به د يهودو کوله چې تاسو صرف او صرف
د خپل دین تابعداري وکړي او ستاسو پشان د يهودیت پشانې سوچ دین بل چاته نشي ملاوېدلی او نه دا مسلمانان ستاسو خلاف سبا غلبه کولی شي نو کدا يهودو ته خطاب شي او دا راجح ده او قل ان الهدى هدى الله دا بنیادی طور باندې جمله متریزه ده ولا تؤمنوا او یقین مکوي اے يهودو الا مگر لمن دا چا به خبره باندې یاد دې خبرې د دې دوکې اظهار مکوي الا مگر لمن دا چا د پاره تبع دینکم چستا سور دین تابعداری کړه الله یقول وای ورته د سماوي ان الهدى هدى الله بشک دین اصل دا د الله دین دی ایو تاینی ولا تؤمنو یقین مکوي ایو تا چور کې دی شي احدن بل چاته مسلما په مثل دا دین باندې اوتی تم چې تاسو ته ملاو دی يهودو او یحاجوکم یقین مکوي چې دی بدلیل ونسی تاسو خلاف غالب شي پتا سو باندې عند ربکم تاسو دربو په نسبانه تاسو دربو په مجلس په ستاسو د رب په خوا کې د قیامت په ورځ باندې د تاسو ممنئ په دې ځکه یو توجیه بل هم شوی دا د ایوتا سی ما خو تراجیح وکړه خو یو دو توجیهات پکې کوم ایوتا یو دا ده دلته حمزه حذف ده ایوتا احد مسلم اوتیتم استفهام انکاری ده آیا ملاوي دي شي نو نشي ملاوي دي یو دا یعنی لا تؤمنو د یقین مکوي ایوتا احد مسلم اوتیتم یو توجیه پکې بل دا ابن جریج کړی دا چې لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم کراهیه ایوتا احد مسلم اوتیتم د دې وجنا د دې يرنا چې آیا ورکول کې دی شي یو کسته پسان پشان د هغه چې تاسو ته ملاو شوی دی نه نشي کېدلی وراجه توجیه هغه کوم چې ما تاسو ته ابتدا کې وکړه چې کوم قرطبي کړی دا او د قیاده کوي بیا بدایت په مطلب باندې پوښ قل ان الفضل بيد الله وای ورته مهرباني ټول د الله په لاس کې دا یؤتیه ورکه من غچاته شاو چې وی غواړي والله الله تعالی واسع پراخ رحمت والا دی علیم په ده یختص خاص کوي به رحمت خپل رحمت من دغه چا سره شاو چې وی غواړي یا به رحمت خپل رحمت باندې مناسو کې شاو چې وی غواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خوند لوی مهرباني ده ومن اهل الكتاب وذ اهل کتابنا خ او بد بیانای بعضی به کې خم دي بعضی به کې بد دي خ هغه چې به ایمان راوړو او بد هغه چې هغه د پیغمبر سره کلک دښمنی وکړه ومن اهل الكتاب باس په اهل کتاب کې مندسي خلق د ان تامن هو کته په اعتماد وکي به قنطارین دی روپۍ دا به قنطارین د ډېر روپو د یو خزانه قرض ولا ورکی قنطار ورکی مالی کثیر یؤدیه ورکی او ادا کوي دا مال الیک تا ته ول ورکی پټه مې درکی ومنهم باس بکی مند سدی انت امن ہو کے اعتماد پیو کی بھی دینار ان دی روپے لا یؤدیه الیک نه در کی تا الا مگر ما دم تر سو پر چ ولاړ سو پر چ همیشه علیه د دروازه کې قائمن ولاړ ما دم تعالی قائمه دروازه باندې همیشه د پاره ولاړ او کعب ابن اشرف چرتا د چانه قرض اغسته یو روپۍ او یې نه ورکولا ول که پیغمبر نه انکار کینو در کومه نه در کوم نو تمره مشران کسانو او په اعتماد باندې پورنه وتراویدل ذالک دا زکه بیان نو بشک دی ولې د روپۍ نه ورکول دی اعتماد ولې نه کېدو وې دوی دروغ په موسی علی السلام ورړوج په تورات کې دا وو د امیانو نه تاسو مال وهي که يهودینه د قرض واغسو ورکوي او که د امینه د مال واغستو او دا ټول زما مالم زما او د زما د مقتدی مالم زما دا خبر بدوي کول مم زرما ټول زما د يهودو आवाजو چې موږ ته په تورات کې ویل شي چې د امیانو مال او د عربو مال تاسو پړای شي په دې کې څه نشته نو د عربو نه په دې دوکو شوکو باندې پیسې اغستی دی ول بس دا بس مولیان دی پویږي نه مولیان دی ول څنګه نن سبا اوس مولیان دی وای دا ټیک وای مولیان چې ټیک وای هر مولا ټیک نه وای کټول مولیان ټیک ویل او دی مولیانو صحیح خبرې کوله خو بیا بدین غالب وس به اختلاف د کم زینو او دا خبر د خلکو خطر چې بس عالم دی او بس ټیک دی نه عالم او ټیک نه دی خو بد وګي ګوري علماء سوم پکښتا قران کریم کې علماء ته د انبیاء وارثان ویل شوی دي حدیث کې ویل شوی دي قران کریم کې هم وارثان حاملین د قران د پیغمبران وارثان هم دي او تشبیه د سپی سم ورکړل شوی دا او دارنګ تشبیه د خرو سم ورکړل شوی دا معلومه ده چې درې قسم مولیان دي سبب د پیغمبر وارثانی سبب سپی سبب خری د خروس په بزان ساتو د پیغمبر وارثان بزان جوړو ټول یو شانتي نه تفهیم القرآن کې مولانا ګور رحمان رحمه الله اغال تر علماء حق او علماء سو نخي باقي د لیکل لس استفاده علماء سو د علماء حق پرست علماء او دارنګ د باطل پرست علماء نخي خود لیدي ذالک دا زکا
بیان نوم بشک دوی دا پیسې زکه وهلې قالو چې ویل لیس علینا نشته په موږ باندې فی الامیین په باره د مال خوړلو د امیانو کې سبیل څه ملامتیا. امیانو نه مراد عربو د دې مال چې خورو په دې کې څه ملامتیا نشته، ګناه نشته. ویقولون ویل به الله په الله باندې الکذب دروغ هم یعلمون دی پوهېدل دروغ دا چې دا په تورات کې دي. بلا علیکم سبیل ولې باندې ملامتیا نشته، علیکم ملامه من اوفا چا چې پوره کړله بعهد خپل واده واتقا د الله نه ویرېدو فإن الله یقینا الله تعالی یحب المتقین محبت کې د متقیانو سره. اوس تخفیف اخروی ان الذین بشک هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله د الله په وعده باندې و ایمان په خپل قسمونو باندې د الله په وعده مطلب دا چې ځان ته مسلمان وایي چې زه مؤمن یم او د دې ایمان په بدل کې دا پیسو ته په تمه دی په دې ایمان باندې پیسې ایمان خرڅې د الله په وعده پیسې واغستلې و ایمان په خپل دروغ قسمونو باندې ثمنن قلیلا لګي پیسې په ایمان باندې پیسې اغستلو په ایمان باندې بغیر پیسې اغستل. ایمان او ایمان کې فرق دی، ایمان واحد ایمان جمع د یمین ده. داسې خلک دی چې په ایمان هم پیسې علي او په خپل قسمونو هم پیسې علي، دروغ قسمونه کوي. اولئک دا خلق لا خلاق لهم نشته استر دوی د بارا فی الاخرته فاخرت کې ولا یکلمهم الله الله به خبر ونه کې دوی سره ولا ينظر الیهم نبوت وګړي د رحمت په نظر باندې نه د رحمت خبري وسره وکي یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې ولا یزکیهم نه پاک کی دوی لرا ولهم په معافی سره او د عذابنا ولهم د دوی لپاره عذاب دی علیم دردون کې وان منهم بل قباحت وان منهم بشک بعض پدې کې بعض د دوی نه لفریقا خامخ یوډل دا یلونا چې کګوي السنتون خپل جبه بل کتاب په کتاب باندې په کتاب باندې خپل جبه کګي یعنی راینا تراعینا وی او یادا معنا دا یلونا السنتهم دی کګي خپل جبه بل کتاب معنا صدا چې تاسو په ګمان وکي چې دا کتاب صحیح وي لتظنوهم بالکتاب چې تاسو په دې باندې ګمان وکي چې دا رسنه وي دا کتاب نه وي. ټیک خبره کوي یلونا کګي السنتهم په جبه راینا په راینا وي بل کتاب چې تاسو په ګمان د کتاب وکي لتحسبوه در پاره چې ګمان وکي تاسو په دې محرب کلام باندې من الکتاب د کتاب چې دا صحیح خبره وکړه وما هو من الکتاب دا د کتاب حصہ نه راینا تراعینا وای مسلمانانو بیا راینا بن ويقولون ويدوي هو من عند الله دا زمن دا خبر دا الله ر جانب دی وما هو من عند الله دا الله ر جانب نوي ويقولون ويدوي على الله بالله من الكذب دروغ وهم يعلمون دي خپويږي چې موږ دروغ وایو. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم دا دی بل قباحت دی چې نسبت د شرک به عباد الصالحین تکو دا موږ عیسی علی السلام ویل چې زما ومنه تاسو الله وی دروغ وای. ما كان لبشر دی مناسب دی بشر سرا ایؤتیه الله الکتاب چې الله ولا کتاب ورکی والحکم حکم ولا ورکی فهم ولا ورکی د احکامو علم او فهم ولا ورکی نبوت ولا ورکی او عیسی علی السلام الله کتاب ور کړو فهم ولا هم ور کړو نبوت ولا هم ور کړو ثم یقول للناس بیا د خلکو درسي وي چې کونوا عباد لی تاسو بندگان شې من دون الله سوا د الله نه دا پیغمبر نشي ویلې البته سوي ولكن النبي يقول لیکن پیغمبر دې سوي کونوا ربانین تاسو ربانینا خدا پرس جوړ شي الله والا جوړ شي. ربان په معنا د مصلح باندې ربان چاته وي مصلح ربانیین جمع د ربان دا مصلح او یا دا چې دا ربانیین ربان منسوب ال الرب منسوب دی رب ته نو څه معنا د بیا ربانی عالمان ستوي فقها وتا چې تاسو ځان پوهیږئ فقها وتا. امام سدی معنا د ربانی عالم کړه عالم ربانی هغه عالم ته چې داسې حکمت هم شته اسی عالم نو متقی عالم ته ویل کیږي. عالم ربانی چاته وي چې باقي خصوصي پته علم وکي باغي عمل وکي بل ته ورسي په دلار کې چې کوم مشکلات راځي باغي صبر وکي دا صفاتونه چې بچا کې راشي یو دا عظیما فی ملکوت السماوات والارض د پزمکو د اسمان او بچاو کې عظیم سړی دی بیا. ولكن كون لكن شيء تاسو ربانیین خدا پرست خلق الله ولا شيء عالمان شيء فقها شيء عمل وکي دعوت کار شروع کړي معنا ده بما كنتم تعلمون الكتاب پدې وجبانه چې تاسو ولې کتاب خای خلقو د کتاب ربانیین زکه شي دې ربانیین بیا به عمل عالم دی ولې بما پدې وجبانه كنتم تعلمون الكتاب تاسو به خلقو د کتاب مخودو بما كنتم تدرسون پدې تاسو به درس هم کو نور تم خودو ظالم لولو
نو چې نور ته خینو بکار خپل بیا عمل وکړي کنه دای معنا ده. نو ربانین به عمل عالم په معنا باندې دلته ډیر مناسب ده چې به عمل عالم څنګه معنا چې سعید ابن جبیر کړل چې دنه مراد دی متقی عالم. بما په دې وجبانه کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تعلمون الناس الكتاب تاسو به خودو خلکو ته کتاب او بما په دې وجبانه کنتم تدرسون چې ځان له لسون عمل به وکي ولا یامرکم او دا پیغمبر تاسو ته امر نشي کولای چرته هم دا پیغمبر امر نشي کولای تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې تاسو ونیسي فرشتو لرا والنبیین پیغمبرانو لرا اربابا خدایان دسې نشي ویلې. آیا امرکم بالکفر آیا دا به امر وکي تاسو د کفر ولدا پیغمبر د کفر خبرو وکي تاسو ته د کفر خبره خو نه کوي بعد انتم مسلمون رسول هغه چې تاسو هم مسلمانان یې. واذ اخذ الله بس دي په کشتونو باندې گاډه اغستل دا مسله یو معروفه مسله ده چې په کش باندې گاډه اغستل یا موبایل اغستل موټر سایکل اغستل څنګه دي. د دې په اړه کې د علماو دوه آرا دي. بعض علما خو دې ته سود وایي چې را په کش باندې پیسې ورکې او په هغې باندې څه شی الې نو بیا به ته دا ګران الې نو دا سود دی وایي. زمونږ شیخ محترم مولانا گوهر رحمان صاحب تفیع المسائل کې په دې باندې ګڼ دلایل راوړي دي چې په کشتونو باندې گاډه اغستل موبایل اغستل موټر سایکل اغستل جایز دي او په قرضو کې او په نقدو کې سړی تفریق کولی شي. په دې باندې ګڼ دلایل دي او په دې باندې د خلکو تعامل هم دی. البته چې کم اول کې کم اګریمنټ وکړو چې یاره دا به په نقدو باندې په 40,000 دی خو په قسطونو په 50 میلاویږي نو قسطونه چې مکمل شي دغه 50 به پوره کوي. کړه دې نه زیاته مطالبه کوله چې په دې ټیم کې دا پیسې پوره نه شولې او ته اوس مال ډېرې راکې نو بیا ټول عقد چې دی هغه بیا د سود شو بیا حرامېږي. نو داسې وایو چې یو نیټه په کش باندې دا جایز ده خو دویمه نیټه چې کله جوړېږي بیا به حرامېږي. نور په کش باندې هر څه شی اغستل جایز دي.